نن به مونږ یوه داسې وظیفه ذکر کوو. نن که مونږ وګورو هر مسلمان پریشان دی او هغه د رزق او د تنګدستۍ خبرې کوي. حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په بارګاه یو صحابي راځي، وایي قربان دنیا زما کور ته نه راځي، زما په دروازې باندې دستک نه کوي او زه ډېر د غربت ژوند تېروم. تاسو ما ته څه داسې راکړئ چې الله ما باندې د رزق دروازې کولاو کړي. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ورته وفرمایل ای زما صحابي دا وظیفه کوه، دنیا به دې ستا په دروازې باندې ذلیله ولاړه وي او ستا رزق به الله رب کریم زیات کړي. بیا نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ورته وفرمایل چې ای زما صحابي هره ورځ سحر مونځ نه بعده ته سل ځله وایه الحمد لله سبحان الله العظیم استغفر الله، الحمد لله سبحان الله العظیم استغفر الله، الحمد لله سبحان الله العظیم استغفر الله. دا وظیفه سحر مونځ نه بعد سل ځله وایه، الله بیا تا رزق زیات کی، الله به تا ته دولت در عطا کی. صحابي فرمایي لږ شانتې وخت ما دا وظیفه وکړله، الله ما ته دومره دولت راکړلو چې زه نه پوهېږم چې په اسمانو کې چېرته کېږدم یا په ځمکه کې چېرته کېږدم. زموږ دا چینل تاسو سبسکرایب کړئ او دا شیر کړئ او مخکې نور مسلمان